السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه هم د هر قسم غمونو، تکلیفونو، آفتونو او پریشانونو په امن کې وساته. الله جل شانه هم د هر قسم مرضونو، اچانکي غمونو او آفتونو په امن کې وساته. الله جل شانه هم ټول شرعي حاجات د خپلو خزانو د غیبو نه پوره کړه. محترمو عزیزانو، ما نن ستاسو دپاره یو وظیفه راوړې ده. د هفتې د ورځې بعضې خلک ورته د خیالي ورځ وایي، بعضې خلک ورته د شنبې ورځ وایي. نو د هغې د ورځې خاص عمل دی، وظیفه ده، او وظیفه د آیت الکرسی وظیفه ده. محترمو، ډیره مجربه او ډیره ازموده شوی وظیفه ده، ازمایلی شوی وظیفه ده. خلکو فکرونه، پریشانی، حاجتونه، مشکلات دا ټول پې الله جل شانه حل کړي د خلکو. نو د چا څه قسمه مسله وي، د چا څه قسمه حاجت وي، د چا پرشتو کې څه قسمه رکاوټ وي، یا د چا په نوکرو کې څه قسمه رکاوټ وي، هغه ټول الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره ختموي، رکاوټونه ختموي، مشکلات حل کوي او حاجتونه پې پوره کوي. نو ډیره طاقتور عمل دی، ډیر مجرب عمل دی، ډیره خاص وظیفه ده د هغه خلکو دپاره چې د چا حاجات نه پوره کیږي، مشکلات نه حل کیږي، او څه قسمه رکاوټونه هغوی ته په هر قسمه شعبه کې، په کاروبار کې، په رشته کې، هر څه چې دي هغه رکاوټونه دي. نو الله جل شانه هغه د دې وظیفې په فضل و کرم سره ختموي. دا وظیفه خاص ده د هفتې د ورځې سره، د خیالي د ورځې سره. بعضې خلک ورته د شنبې ورځ هم خو وایي، د هغې سره خاص ده، یعنی د خیالي په ورځ باندې دا وظیفه کول دي. خو د څه خبرو خیال ساتل پکار دي، ځکه چې ما مخکې هم تاسو ته ویلي دي چې اول خبره دا ده چې د چا زړه به نه وي ازارولی، یعنی زړه م نه وي ازارول، زړه ازارول نه دي پکار. د مسلمان زړه ورانول، خفه کول یا ازارول نه دي پکار. بل دا چې د سړي په خېټه کې، په بدن کې څه حرام نه وي، ځکه چې د دې حرامو د وجې نه مونځ نه قبلیږي. نو دعاګانې به الله جل شانه څه قبول کړي. او بل دا چې د 5 وخته د فرض مونځ د پابندۍ اهتمام هم لازمي دی. که دا نه وي نو بیا هسې په وظیفو باندې ځان ستړی کوئ مو، بیا هېڅ فایده وظیفه نه کوي. نو عزتمندو، دغه خبرو خیال ساتل پکې پکار دي. راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه د خیالي په ورځ چې هر ټیم وي، خو چې مکروه ټیم نه وي، نو په هغې کې اول به د 4 رکعاتو نفلو نیت وتړئ، صلات حاجات مونځ. لومبی به چې د مونځ کومه طریقه ده هغه به وکړئ، سورت فاتحه چې ووایئ، د هغې نفس ولا الضالین آمین. بیا د هغې نفس به 3 ځله سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دا به 3 ځله ووایئ په لومبي رکعت کې، دغسې په 2م رکعت کې هم 3 ځله، بیا غسې په 3م رکعت کې هم 3 ځله،
دغسې په 4م رکعت کې هم 3 ځله به د سورت فاتحې نه وروستو دا سورت مبارک ووایي. بیا به سلام وګرځوئ، درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې 3 ځله ووایئ او د هغې نه پس په آیت الکرسي ووایئ یو ځل. بیا به 3 ځله درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ او د هغې نه پس په د الله جل شانه په دربار کې د خپلو حاجاتو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره، د خپلو مقاصدو دپاره، د خپلو رکاوټونو چې کم رکاوټونه تاسو ته فرشته نوکرۍ وغیره نورو کارونو کې دي د هغې دپاره به د الله جل شانه نه دعا وغواړئ، نو الله جل شانه به ستاسو حاجات پوره کړي، مشکلات په حل کړي او رکاوټونه به ختم کړي د دې وظیفې په برکت او په خپل فضل و کرم سره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.